تغییر لخلق الله لاندې فقهاو د دلایل په بنیاد یو مسله لیکلې ده او د مسلې وضاحت صرف اور صرف د دعوت په تور باندې کوم د دعوت په نیت سره چې کیدی شي زمون پشان د کمزور انسان دا خبره د چا پزله باندې اثر وکي او الله رب العزت ورته د هدایت یو لار کولو کی الله رب العزت ورته د عمل توفیق ورکی نور دا نه چې زه په چا باندې رد کوم رد په اچا باندې نه کوم ټول کمزوري یو صرف د اصلاح په تور باندې دا مسله ذکر کوم حدیث مبارک کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای خالف المشرکین تاسو د مشرکانو مخالفت کوئ مشرکانو بس کول هغوی با په مخ باندې ګیره نه ساتلې ګیره به خرولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دې خلکو مخالفت کوي اوفر اللحى او تاسو په مخ باندې د نبی علیہ السلام دا کلی سنت سجو کې ګیره اوګدې کې بل حدیث ته مسند بازار کې روایت ته خالفو علی المجوس اوفر اللحى چې د مجوسیانو آتش پرستو مخالفت وکړي او ګيري اوګدي کې هغه بم ګيري خرولې بل حدیث کې دی خالفو علی اليهود چې د يهوديانو د اهلی کتابو مخالفت وکړي هغه بم ګيري خرولې تاسو خپل غټ ګيري پرېګ دی وګوره حدیث کې د مشرکانو مخالفت امرالو د يهودو او د عیسایانو مخالفت حکم امرالو د مجوسیانو حکم امرالو دا ټول الکفر ملت واحده دا ټول د کفر حصہ ده نو مطلب دا وروته چې کم اعمالو کې اهل کفر مبتلا دي تاسو د هغه بدو اعمالو نزان اوساته اهل کفر لګیا د ګيري په مخ نه پرېږدي تاسو د نبی له سلام د خپل سنت په مخ باندې سجاو کې یاد ساته دا ګیره چې دا د تمام انبیاء کرامو 1,24,000 کم بیش انبیاء کرامو متفقن علیه سنت ته څوک پم دا ثابت نه کی چې دا فلانی پیغمبر بګی ګیره نه و په مقدس مکه الله تخوخترین خلق انبیاء کرام دي حسین او جمیل او کل او صفات والا خلق انبیاء کرام دي اغه ته الله رب العزت د ګیره حکم کړی دا وی ګیره پرې غوسته ده د تمام صحابه کرامو 1,24,000 تقریبا تعداد منقول له د ټولو صحابه کرامو په مخ باندې خولي ګیره وي ګیره دا د مسلمانانو قومي شعار دی دې سره مسلمان پیژندل کیږي دا د سړیتوب او د مردانیت علامت دی ګوره دا ګیره راخیجم د سړی په مخ باندې د خزه په مخ نه راخیجي دا د دې خبرې دلیل چې دا د سړیتوب او د مردانیت علامت دی پته لګي چې په دې سره دا سړی دی خزانه ده اندک وجه ده چې تمام مذاهب فکر چې څومره دي مکاتب فکر اندک وجه ده چې څومره مذاهب دي مذاهب اربعه امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی رحمه الله امام مالک رحمه الله امام احمد ابن حنبل رحمه الله دا تمام مذاهب والا د دین علاوه چې څومره امامان دي او د دې تقلید کوي دا ټول بدی مسله متفق دي چې ګیره پر غسل د هر سړي د پاره دا واجب دي او ګیره خرول یا د یو موټی نه کمول دا ګناه کبیره ده د فسق درجه ده الله د رضا د پاره په مخ باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مبارک سنت سجو کې قسم په خدای چې دا مرګ جون پته نه لګي حسنه په داسې حال کې مرګ راشي چې زمون په مخ باندې ګیره نه او قبر کې سوالات کیږي او بیا د محشر په میدان کې نبی علیہ السلام سره سامنے کیږي چې پیجندل کیږم نه چې آیا دا زما امتی دی کو نه دی دا خو زما پشان نخ کاری سبق او بیا علماء لیکلي دي چې د ګیره اهتمام څوک نه کوي ګیره نه پری دی په مخ باندې
دا ګیره وهل او په مخ نه پرې غوستل دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شفاعت نه د محرومتیا سبب دی. صاحب عقل لپاره دا خبره کافی ده. دا خبره ځان ته مخې تکیدي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شفاعت نه محرومېږم، ان شاء الله الذی دا په مخ باندې خپل ګیره سجو کی. اشرف علی تنویر رحمت الله علیه بوادر النوادر کی لیکلی دی ان الاخذ من اللحیه وهي دون القبضه كما يفعله بعض المغاربه ومخنثه الرجال. ګیره کمول د یو موټینا زیاته کمول یا ګیره خرول نو دا د انګریزانو عادت ته، دا د کافرانو عادت ته. ومخنثه الرجال او دا د هجراګانو عادت ته. یو کامل مرد یو کامل مسلمان به اس کله داسې چلونه کی. لم یبحه احد، سوک هم مباح نه غني. ور علماء دلته فرمای نص فی الاجماع، دا اجماع ده بده خبره چې تمام مکاتب فکر علما چې څومره تیر شوی دي، تمام صحابه کرام تمام انبیا بده خبره متفق دي چې ګیره پر غسل واجب دي، خرولې ګناه ده. واخذ كلها فعل اليهود والهنود ومجوس الاعاجم، او څوک چې ګیره خړی وي دا در اصل د هغه خلکو فعل له کار د چې کم يهوديان تیر شوی دي، عیسایان تیر شوی دي، او دا عجم چې کم آتش پرس کافرانو دا د وی عادتو، مسلمان عادت نه دی. دا سوچو کا زمون اکثر نوجوانان په دې مسله کې مبتلا دي او دا ګیره خرول دي. وردا یو ګناه نه ده، دا ګیره خرول دا د ډیرو ګناهونو مجموعه ده. صرف د اصلاح په تور درته ذکر کومه چې دې شي د چا په ځل باندې خبره اثر وکړي. اولنې دا چې ګیره خرول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم مخالفت دی. سونه لوی جرأت کوي دا خلک د نبی علیہ السلام د حکم مخالفت کوي. دویم د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د سنت مخالفت دی، د طریقې مخالفت دی. دریم دا چې دا د صحابه کرامو د طریقې مخالفت دی. څلورم دا چې دا اعلانیه ګناه ده، جهرن بهرن ګناه ده، پټه ګناه نه ده. ګناه مو کې علی الاعلان ګرځي را ګرځي، د ګناه افشا کې لګي بدیم نه غني. نمبر 5 تغییر لخلق الله، تخلیق خداوندی کی بیگال دی راوسته دی، دا پنځمه ګناه. شپږم دا چې دا د کفارو سره مشابهت دی، د خزو سره مشابهت دی، د خنثا مشکل او د هجلاګانو سره مشابهت دی. بل دا چې دای کې د ګناه تسلسل دی، درسو پورې چې په مخ باندې ګیره نه راختلې دا سړی په ګناه کې د لمحات لیکل کېږي، د ګناه تسلسل. بل د اسلامی شاعر خلاف ورزی ده. روایتو کې راځي د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې یو سړی ګیره او خروله، نو هغه دومره بد اوګنل چې د مدینه منورې نه جلاوطن کو ویخ کو د مدینه نه، چې تا دون لوی جرم کړی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ته دی پس پک نظر کتلی دی، نو د مدینه منورې نه جلاوطن اسلامی شاعر خلاف ورزی ده. بل دا چې په ګناه باندې پیسې ورکول دي، ګیره خرول ګناه ده او په دې ګناه باندې ته د جیب نه پیسې ورکې او نه او خري او ګناه ده او په پیسې واخلي، نو په ګناه پیسې ورکول او وغستل دا کوم ځای نه حلال کیدش. بل دا چې دا په ګناه باندې د رضا اظهار دی، خپل شوق ورته ورشه چې مال حجامت وکړه، مال ګیره او خروا، اغم د لګیره او خري، اغم د سره پکې شریک دی. بل بعض اوقات په ګناه فخرم وي چې ګیره او خري یا روس
ځان وته ډیر ښایسته ښکاري شیشه کې بار بار ګوري نن خو ډیر ښکلی ښکارم نن خو ډیر حاجامت رالو کو په ګناه باندې فخر کول تپوسو کې د مفتیان کرامو نه ورې په ګناه باندې فخر کول دا د کفر سبب ګرځي ډیره خطرناک خبره ده یو انسان به داسې وي چې هغه به ګناه کوي خو په زړه کې به دا خیال وي چې زه ګناه کوم زړه کې به دننه ملامتیا وي چې زه ګناه کوم غلطي کوم نو ممکنه ده الله رب العزت دته توبه توفیق ورکي یا به یو وخت توبه وباسي د الله په فضل او کوئی یو سړی ګناه کوي او ګناه غنیم نه دا پکې چا راوستي دي نو دغه سوچ فکر سره ګناه کول دا ډیره خطرناک خبره ده د دې اخیری اختتام په کفر باندې وشي بل په ګناه کې وته ځان خپل ښکاری حالان کې الله رب العزت سم ملائک داسې پیدا کړی دي چې په اسمانونو کې دي هغه یو کلمه و یو ذکر کوي تفسیر روح البیان کی دی سبحان من زین الرجال باللحا پاکی دا اغا ذات لرا چې هغه سړی په ګیرو خسته کړی دی د سړو د حسن سبب سدي ګیرا په مخ پر غسل دا د حسن سبب دی علامت دی وزین النساء بالزوائب او خزی په وختو خسته کړی دی په کمسو باندې خسته کړی دی د دوانو خلاف لګیایو سړی په ګیرو خسته دي نو ګیره او خړی خزی په وختو خسته کړي نو خپل وخت کټ کړي سونه د افسوس خبره ده په کم مسترګو به مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شفاعت طرف ته ګورو او مونږ ته به دغه شفاعت ملاوي حالان کې د احناف مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله اسلامی نظام وی قاضی مقرر وی او یو مقدمه ورل راشي او د مدعینا گواهان طلب شي واغه مدعی د سه گواهان پیش کړل چې د یو گواه په ګیره نه وګیره خراولې و نو اسلامی رو سره د دغه ګیره خرون کی سړی گواهی قبول نه ده دا به مسترد کیږي ولې د جرم عظیم کې مبتلا دی چې ګیره نه ساتي شرعي طور سره په کچارو کې د گواهیم قابل قبول نه ده دلته اسلامی نظام نشته هر قسمه گواه چلیږي کچارو کې خو به 100 روپیا ورکوه ستاده پاره به گواه په قران باندې په دروغ لاسمګ دي مو خو ډیر حدود کراس کړی دي ډیر مخکې تلیو ورایات ساته یو خوبصورتی وي او یو نورانیت وي زه سره دا به ومنم چې د ګیرې نه بغیر به خوبصورتی راشي چلو په مخ باندې وګورئ نورانیت نشي راتلی په مخ باندې د نورانیت د پاره ضروری ده چې د نبی علیہ السلام دا کامل او خولي سنت په مخ باندې سجوي ګیره د په مخ باندې وي بعض خلک وای زمونږ زړه صفا دی نیتم صفا دی زمونږ باطن جوړ دی لہذا ظاهر جوړول ته هیڅ ضرورت نشته ګیره څه ضروری خو نه ده دا ګیره کې اسلام پروت دی کو دا اسلام به دی ګیره کې پروت دی ناشنا حیله به خلق پیش کوي جی ګیرو والا خو می کتلی دی دا ګناهونه کوي دا کارونه کوي اے دا الله بندا دا چې دا ګناه کوي دا به دی ګیره کوي دا خود کې خپل پټ یو خباثت پروت دی چې هغه ګناه کوي دی کې د ګیری سو ګناه ده ګیره ساتلی ځان له یو نیک عمل دی او ګناه چې کوم کوي هغه ځان له یو بد عمل دی ته ولې د ګناهونو نسبت ګیره ته کوي بلکې د ګیره په وجه د الله په خصوصي فضل د ډیرو ګناهونو نه بده الله بچ ساتي د ګیره د حیا په وجه باندې ممته یو ګناه نشه کولې د چا په مخ کې وای د ګناهونو نسبت ګیره ته مکوي او د دې دا مطلب هم نه دی چې د انسان په مخ په ګیره وي نو لہذا دنه بالو د سره ګناه کیږي نه ولې دا څه پیغمبر خو نه دی دا خو انسان دی عام انسان دی دنه خو به ګناهونه کیږي او ګناه ځان له خبره دا ګیره پر غسل ځان له نیک عمل دی
او مونږ ته شریعت حکم کړی دی چې تاسو خپل ظاهر د شریعت برابر کې خپل ظاهر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پشان کوشش وکړي جوړ کې په سنت راولې نو د ظاهر اثر بیا په باطن باندې وي د الله په فضل سره چې ظاهر دې جوړ شو نو باطن به الله په فضل سره جوړيږي ته څنګه چې ظاهر د شریعت خلاف ته باطن زما جوړ دی دا څنګه دا ظاهر بخول د شریعت موافق کی د دې اثر په باطن باندې وی الله به په خپل فضل باطن هم جوړي او د دې ظاهري شکل جوړولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت په خپل جسم باندې سجو کولو ډیر برکات دي امام رومي رحمه الله لیکلی دي د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یو سړیو چې ایمان اعلان راوړې په موسی علیہ السلام کافر وو خو هغه په د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نقل کولو داغي پشان همسا عصاب هم نیولې و کونټه به هم نیولې و داغي پشان وګد چوغه به ما چولې و داغي پشان کولی انداز کې تیز خبره به هم کولې چې کله بیا د موسی علیہ السلام د قوم غلبه رااله فرعون هلاک شو د خپل لخر سره د موسی علیہ السلام د قوم غلبه رااله نو دک سړی چا چې د موسی علیہ السلام نقل وکولو د خپل کلی نه اوخ کو جلاوطن کو ته د پیغمبر پسې لګیا استهزاء کې نعوذ بالله من ذلک یو ځل دا سوچو چې موسی علیہ السلام کو هی تور تلاړو الله رب العزت سره هم کلام شو الله رب العزت وته فرمایي چې اے موسی علیہ السلام چې لار شفلانی زه کې د فلانه ون لاندې زما یو دوست وفات شوه دی دغه تدفین وکا کفن دفن وکا حسب روایت موسی علیہ السلام سره د خپل حواریین او ملګرو لاړو چې کله کس ولیدو او مکه کسو کم چې دی قوم جلا وطن کړو چا چې د موسی علیہ السلام هغه نقل کولو ډیر حیران شو چې الله رب العزت فرمای زما دوست بهرحال حسب روایت هغه سړی کفن دفن وکړل موسی علیہ السلام کو هی تور تلاړو الله رب العزت سره هم کلام شو چې زما مالکا اعتراض کولو حق نشته ماتا وزلکه مې یو شک دی چې دا دومره کرم نوازی وجه سوا چې بدی سړی باندې تا دونه کرم وکړو الله رب العزت فرمایل چې اے موسی علیہ السلام دې سړی چې وکلا ستا پشان لباس واچولو ستا پشان عصاب نیولې وا ستا پشان خبر وا نقل به کولو ما ته ډېر خلګېدو دا ادا په ما ډېر خو لګېدا د مرګ په ټایم کې مې دتا د ایمان دولت نصیب کو توبه او کمه توبه قبول کړه په حالت د ایمان کې د دنیا نه تللی دی او په داسې حال کې لاړو چې په جسم باندې یو ګناه پاتې نه وځکا ان الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام روړو سره مؤمن جوړېدو سره ټول ګناهونه رستونی معاف کیږي پاک صفا د دنیا نه لاړو نو پاک صفا د ګناهونو نه چې یا خدای ما دوستی کنا وګورا صرف ظاهری شکل صورت اغم بدی وجنا چې په دین عمل کوي داغي نقل به اتارولو هغه نقل الله تاسو نه خوخرالو نو کومه تاسو د خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان ګیره په خپل مخ باندې پریدو ټوپه پګړې په سر باندې یک دو رومال خپل پیدا کو لباس داغي پشان چال چلن داغي پشان کوشش وکړو دا سنت په خپل ژوندۍ کې راولو موږ نه بالا نه خوشالي کیس دک خو په دین عمل دی دک خو موږ نه مطالبه ده حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تنتف الشیب فانه نور المسلم ګیره کې دا سپین سپین ډکی مروخیږي نو دا ګیرنا د وختونه د سپین ډکی مو باسه د سپین وختته مو باسه ولې دا د مسلمان د پاره د نور سبب دی د رڼا سبب دی مرقات کې مولا علی قاری لیکلی دی د نور او د رڼا سمانا
نمبر 1 وقاره، د دې ګیره په برکت سره او په ګیره کې بیا سپین ډکی راخطو په برکت سره یو خو بد دې سړی ډېر عزت په معاشره کې، هر سړی به عزت کوي چې مشر رالو مشر ته ځای پرېږده، زړه کې به احترام وي د خلکو، د خبره ته به توجه کوي، چاله په جرګه ورشي به سپین ګیره راغله دی ګوره سپینو ډکو نه الله هم حیا کوي، تاسو هم ته حیا وکړئ، ګوره عزت د دې ګیره برکت دی. دویم نمبر المانع من الغرور، د دې ګیری په برکت سره چې بیا په کلاس پین ډکه مروخیږي نو د انسان نه د غرور چې کم بد صفت ته هغه ته الله ختمي، تکبر الوی ته الله ختمي، چونکه د ګیری سره انسان کې عاجزی راځي او بیا چې په سپین ډکه روخیږي لکه عجز محسوس کی، کمزورتیا محسوس کی، نو د کې عاجزی راشي، د لوی بد کې نه بیا. وهو المؤدي الى نور الاعمال الصالحه، او دا سپین ډکی چې کله پیدا شي په ګیره کې نو دا انسان ته د نیکو اعمالو لار سیده کوي، نیکو اعمالو لار ورته کوي، صراط مستقیم طرف ته بوزي، د نیکو اعمالو چې کم نورانیت ته برکات ته هغه ورته حاصل شي، فيصير نورا في قبره، دک نیکو اعمالو په وجه چې کم نورانیت او برکات ته دک په قبر کې هم د نور سبب ګرځي، د رڼا سبب بګرځي. ويسعى بين يديه في ظلمات حشره، او چې کله د قبر نه راباسي د قیامت پورز او میدان محشر ته ځي هر سړی په خپل خولو کې ډوبوي او د ګیره د سپین تارونه او سپین وخته دا به د پاره د نور او د رڼا سبب وي چې په هغه رڼا کې به د میدان محشر ته روان وي. وردا د ګیره فضیلت ته ګیره د نه ساتلې دا فضیلت نه محروم شوي. د نبی علیہ السلام دا خپل سنت دا په مخ باندې سجو. بل حدیث کې راځي من شاب شیبه فی الاسلام، څوک چې د اسلام په حالت کې بوډا شو ګیره کې سپین راو خطل او دا نه چې ټوله ګیره سپینه ہے، شعرة واحدة بیضاء، یو وخت په کې سپین راو خطو، چا په ګیره کې زیات وخت یا خو ډیر اجر دی، او چې دونه حد ته ورسیږي په حالت د اسلام کې چې په ګیره کې یو سپین ډکه راو خطو، كتب الله له بها حسنه، نو د دغه یو وخت په بدل کې به الله رب العزت د یو نیکی ولېږي، وکفر عنه بها خطیئه، او د دغه یو ډکی په برکت سره به الله رب العزت د یو ګناه معاف کی، ورفعه بها درجه، او په جنت کې به د دغه یو سپین ډکی په وجه د یو درجه بلند کی. دا د ګیره فضیلت دی. وای عزم کو عزم چې ان شاء الله العزیز چې کومه زندگی رانه تیر شوه دا او ګیره می خراولې دا باغه توبه او استغفار هغه باندې د زړه د اخلاص نه توبه وباسو او جاړو الله ته چې الله جرم هم کړی دی معاف هم کی، او باقی به ان شاء الله به مخ باندې د نبی علیہ السلام دا کامل سنت سجو وي ان شاء الله. اے واحد دا سنت ته انسان مرشي نو دا به سره قبر ته دننځي، دا پګړیم سنت ته، او چې کله انسان مرشي دا پګړې ته کوس کی، دا چوغا دا لباس نور سنت کو چرتا په جسم باندې سجو دا دلته په دنیا کې پاتې شي. واحد یو سنت دا داسې دی چې دا به انسان سره قبر ته دننځي، هغه یو سنت چې کم قبر ته دننځي او ګیره د په مخ نی پرې غوسته په داسې حال کې قبر ته ورلې نو سهل بوي، د خپل آخرت سوچ کو بي.